بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو په دې پاکستان کې چې دا کم حالات اوس روان دي که نه، به یې د ذوالفقار علي بټو پالټي لاړه د هغه نوسي ته ورسېده. د مسلم لیګ را روانه د هغه د مریم نواز سره ورسېده. سبا به د هغو کړوسو ته رسي او لکه داسې به رواني دا شی. نو دا پالټۍ نه دي، دا دو جایداد دی. په دغې هودو به راځي او دغلته به کښېني او زما او ستا د غریب عوام به د یې نیوس کي او ځي به. کله به د هغو کړوسي راځي، کله به لکه اوس به پردو ته خبره ورسي، لکه د کړوسو مړوسو له خبره روانه، اوس به پردي شروع شي. نو به یې اول خو د دې شی د دغې خلکو ته بل زه ګورئ چې هغو راځي او د دنیا خلک یې په دغه کي د مهنګایۍ ته وګوره، ورخه ته وګوره او د هغو په دې جلسو کې د خلکو ته وګوره. نو زما څونه هیله ده، زما دغې خلکو ته ګناه نشته. زموږ دا چې کوم مرسي سیاست دی د پلار را روان دی او دغه دی، دا زموږ د پاکستاني عوامو ته ګناه ده. زه وایم چې په 1000 روپۍ نه، چې په 2000 روپۍ ودرېږه هر څه تیل کي، چې د هغو په جلسو کې دا خلک وینو مونږ که نه، چې دا هر نن سبا چې دا کم حل دی. او پرون بله ورځ د مریم نواز په راولپنډۍ کې جلسه مخلوق ورته ناست و، مړه دی د 1500 روپۍ شیشه، په 300 روپۍ لیټر شیشه دی، په 1000 روپۍ ورته که هم پروا نشته. د پاکستاني عوامو څخه پیسې هم شته او هر څه ورڅه شته. دا هسې او دغه مرسي سیاست د دو خوښ دی، باچایي سیسټم. بس ورېږي چې دوی نواز شریف راولي او باچایي کوي، دا نور پې وزیران کوي، څوک یو څه کوي، څوک بل څه کوي. نور خو د دې قوم څه بل لار خو نشته، ټول مرسي سیاست دی او دغه را روان دی. جمهوریت زما څونه هیل دی، ما خو په نورو پالټو کې نه لیدلی، په جمهوریت اسلامي کې لږ دی او د پي ټي آی چې کومه ده په پي ټي آی کې څه لږ دی. اوس خو د اخر هغه مرسي سیاست ته روانه، ځکه چې زموږ په دیر باندې تاسو وګورئ هغه مرسي سیاست ته ورو تبدیل شوه. نو که دغه حال نو دغې له به هم د خلکو ډه تور وي. صرف خان صاحب وګوره، به صرف خلک ووټ ورکوي او خو دې خلکو له بیا څوک نه ورکوي، ځکه چې د هغه د یو به د مشر ورور سره ټیکټ وي او بل به د کشر ورور سره ټیکټ وي. دا کم دغه دی وروره، په الیکشن دې وکړي چې ټیکټ چاته میلاویږي. والسلام.